الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، والآل والصحب، ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب القرآن ومعلم الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب الرداء وصاحب العمامة وصاحب البيان وفصيح اللسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. طول مجمع أريد الكدر الشريف اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. محترم علماء کرام، په دین او په اسلام او په محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مینو مسلمانانو، مشرانو، همزولو، ځوانانو، ظلمورو، دا ختم نبوت په مبارک نوم او په مبارک عنوان او په دغه ښکلې او پاکه او محبوبه موضوع باندې د دې اجتماع انعکاس شوی دی.
او دغه پاکه موضوع او د دې پاک نوم او دغه خپلې محبوب عنوان برکت تاسو په خپله وینئ. د غټ جی ټي روډ نه کافي لري ستاسو په دې کلي کې د ختم نبوت په نوم باندې دومره ښایسته ښکلی انتظامي پروګرام دا هم د ختم نبوت برکت دی. د نبی علیه الصلاة والسلام محبوب په حیات طیبه کې چې د کمې فتنې د سرکوبۍ او د هغې د ختمولو او د هغې د دفع کولو حکم نبی علیه السلام د جهاد په شکل کې ورکړی دی، هغه صرف او صرف عقیده د ختم نبوت ته او رد د هغه چا دی چې هغه مدعي د نبوت وي د نبی علیه السلام نه وروسته. او د نبی علیه الصلاة والسلام په حیات طیبه کې چې کومو خلقو د داسې قسمه دعوی اظهار کړی دی چې علیاذ بالله موږ هم نبیان یو، نبی علیه السلام به نفس نفیس د هغوی خلاف آواز اوچت کړی دی او بیا محبوب د هغې دپاره د هغه ځای مسلمانانو سره رابطې هم کړي. زمونږ د علماو ته معلومه ده زمونږ د حدیث یو کتاب دی مشکات شریف، په هغې کې کتاب دی فضائل قرآن. هغه بله ورځ سبق کې مونږ ته هغه راغی، یو راوي دی د هغه نوم راغی، د هغه نوم دی ایفا بن عبدالکلاعی رضی الله تعالی عنه. دیو په هغه چا کې دی، په هغه دریو کسانو کې دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې مسلمانان شوي دي خو د نبی علیه السلام دیدار د هغوی په حیات طیبه کې نه دی نصیب شوی. نو د هغې په بنا باندې د صحابو په عظیم لښکر کې او په عظیم قطار کې خو دوی نه دي، خو د صحابو نه وروستو په مخ د ځمکه دغه بختورو کسانو په شان په امت کې نور څوک نشي کېدی. یو مشهور تابعی حضرت اویس قرنی رحمت الله علیه، هغه انسان او هغه سړی چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغه دپاره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د وصیت او نصیحت کوي او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته د بعض روایاتو په بنا چې تاسو به ځئ او د اویس قرني هغه نښې نښانې ورته محبوب وښولې چې په ما دغه مین مسلمان د خپلې مور د خدمت د وجې زما د صحبت او زما د ملاقات نه پاتې دی، خو الله دې د خپلې مور په دعا باندې او د محبوب رسول الله مبارک په توجه باندې د ولایت په هغه لا مرتبه ودرولې دی چې نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عمر ته فرمایي عمره اویس قرني سره چې د ملاقات وشي نو نښې درته ښیم د یمن دی، ځان له پاتې کېږي، چا سره تعلق نه لري، نه چا سره څه غم خادي شته، نه د هغه عزیز ولی کوي، بل ځان له الله یو نیک بنده دی او ګمنام دی، ګمنامي خوښوي، ګوشهنشین دی، ګوشهنشیني خوښوي، پټ دی او پټتوب خوښوي، په ګوټ کې دی او دغه ګوټ یې خوښ دی، زما د ملاقات نه د مور خدمت پاتې کړی دی، نښه یې درته ښیم عمره. په ټول وجود باندې یول برس مرض و برګې مرض و الله رب العزت ټول برګې مرض د وجود نه ختم کو، صرف په لاس باندې د برګي مرض یو معمولي غوندې ټاکې پاتې دی او شاید او باید هغه هم د دې لپاره پاتې وي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د نشاندهۍ مطابق حضرت عمر ته اویس قرني په اسانه باندې میلاو شي. حضرت عمر ورپسې ګرځي په یو ځای کې راټینګ کړو چې ته اویس قرني، بس مجبورا هغه وي او زه هغه یم، که ځان یې پټو نو نشه پټولی. د عمر ډېر لوی فراست دی رضی الله تعالی عنه. نو نبی علیه السلام عمر صاحب ته وی عمره زما د امت نه به د اویس قرني نه دعا وغواړي چې زما امت ته اویس قرني دعا وکړي، د دومره لوی مرتبې خاوند دی. دویم نمبر ابو مسلم خولانی
چې د ختم نبوت سپایوم دی. او دریم نمبر ایفا بن عبدالکلاعی د بنو کلا قبیله دی، دیوم د یمن دی. ابو مسلم خولانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې مسلمان شوی دی او د پکې دی او د په علاقه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دشمن راپورته شو او د دعوت نبوت وکړه او دا غنوم دی اسود عائل هغه اسود انسان هغه مخکیو او مسیلمه الکذاب. دا دواړه پیدا شوي دي په یمن کې. دا اسود عنسی متعلق راځي چې د نبی علیہ السلام د وفات نه یو ورځ مخکې دغه سړی مردار شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په حالت د مرض وفات کې اخیرانه خوشخبری چې د ختم نبوت اورول شوې ده هغه د اسود عنسی د مردارېدو خبرو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتوار په ورځ باندې د محبوب رسول الله مبارک باندې وحی راغی. الله ورته وویل ستا دشمن او ستا د تاج د ختم نبوت هغه دشمن اسود عنسی د ستا د یو صحابي حضرت فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنه د لاسه هغه مردار شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل فاز فیروز فاز فیروز فاز فیروز، فیروز کامیاب شو، فیروز کامیاب شو، فیروز کامیاب شو. خلق اریان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو فیروز دیلمی لښکر لېږلی دی خو نه خط راغلی دی نه قاصد راغلی دی نه استازی راغلی دی نه څه بل شي اطلاع راغلی ده. معلومه دا شوه چې فیروز کامیاب شو نو اسود عنسی ناکامه شو. محبوب ته په وحی معلومه شوه چې اسود عنسی د لره د خپل لښکر نه هغه خراب تراب شو او اسود عنسی په خپله مردار شو. الحمدلله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې دنیا نه خوشحاله تللی چې د محبوب د تاج د ختم نبوت دشمن الله رب العزت د محبوب نه یو ورځ مخکې لږ د دې دنیا نه چې محبوبه ته ما سره راځي نو ته به ما سره په مقام محمود کې او اسود عنسی به د جهنم په هغه اعلی ادنا درجه کې وي چې د هغې نه لاندې درجه د اور په عذاب کې بله درجه نشي کېدی. معلومه شوه نبي علیہ الصلوۃ والسلام د دې دنیا نه د تلو په وخت کې هم د خپل ختم نبوت د تاج د تحفظ دپاره صحابو ته بشارت اورولی. بل یو پاتې شو مسیلمة الکذاب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ده لپاره لښکر تیار کړو. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په سرکردګۍ کې او د محبوب رسول الله مبارک صحابه هغه روان شو. خو چې روانېدل د محبوب رسول الله حضرت اسامه بن زید هم دی د حضرت اسامه بن زید په سرکردګۍ کې دغه لښکر روان شو. خو چې کله نبی علیہ السلام په مرض وفات کې پروتو نو په دغه ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفاتم شو. صحابو کې یو هلچل او ماتم راغی. مختصر در دوام نبی علیہ السلام د دفن نه د شروع په شپه باندې صحابه کرام هغوی فارغ شو. چې څنګه فارغ شو او بیا راغلی د ابوبکر صدیق بیعت شوی دی د شروع په ورځ باندې د حضرت ابوبکر صدیق نه خلکو بیا بیعت د نهي په ورځ باندې کړی دی. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه دوران کې محبوب رسول الله مبارک نه وروسته یو ډېر لوی اهم کار څه دی؟ حضرت عمر ته ابوبکر صدیق فرمایي وایي عمره درته معلومه ده چې څه به کوو؟ نو عمر ورته وایي نه، وایي داسې به کوو چې اول به هغه لښکر لېږو چې نبي علیه السلام روان کړی د مسیلمة الکذاب خلاف. عمر صاحب وایي ابوبکر لا ډېرې نوې ورځې دي د پیغمبر وجود د دنیا نه په یو ورځ مخکې تللی دی. ډېر لوی ماتم دی په مونږ باندې، یو غم دی په مونږ باندې. مونږ دومره جرأت او طاقت نه لرو چې مونږ لښکر روان کړو او مونږ ورشو مونږ وجنګېږو ځکه د محبوب ځای دقه شان پاتې کېږي. ابوبکر صدیق وایي عمر څومره سخت وي او څومره نرم شوي. عمر وایي ته څومره نرم وي او څومره سخت شوي. ابوبکر ورته جواب ورکړو عمره دا چې سخت کړم دا تاج د ختم نبوت د نبي علیه السلام سخت کړی. زه په دې هېڅ قسمه سمجوتې ته تیار نه یم. حضرت عمر وی زما شرح صدر وشوه. نبی علیہ السلام د اسامه صاحب لښکر چې کوم لېږه ابوبکر صدیق هغه ولېږو. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه لښکر لاړو
دغه لښکر کې د نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي حضرت وحشي چې د هغه د لاسونه په حالت د شرک کې او په حالت د جاهلیت کې د نبي علیه السلام خوب تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شوی دی. نبي علیه الصلاة والسلام ډېر په هغې خفه و چې کله دی مسلمان شو حضرت وحشي ته یې وویل چې تا وینم خپل تره راته یادېږي. حضرت وحشي ته د دې خبرې ډېر احساس کېده خو توپلې لاړې خولې له بیا نه راځي. پښتانه وایي د ورخه اوبه چې تېرې شي هغه بیا واپس نه راځي. د دې وجې د نبي علیه الصلاة والسلام مخې له خو به نه ته خو په زړه کې به یې یو درد و چې کاش که ما له الله دومره طاقت راکړ ما ته الله داسې موقع راکړه چې د نبي علیه الصلاة والسلام ذات اقدس ته خوشحالي ورکړم. خو په دغه دوران کې نبي علیه السلام وفات شو. د حضرت وحشي په زړه باندې رضی الله تعالی عنه دا ارمان او تمنا هم دقه شان پاتې شو چې په دغه دوران کې د جنګ آواز ولګېده د مسیلمة الکذاب خلاف. حضرت وحشي رضی الله تعالی عنه یوه توره وه ورسره یو نیزه وه. هغه نیزه او هغه توره یې سنبالې شو په هغې حضرت حمزه شهید کړی و. هغې ته به یې وکتل وبه یې ژړل تورې که ما چلولې نو ته به نه چلېږي که ما درته کتل نو تا به داسې نه کول خو زه بس چې کوم کار شوی دی په هغې اوسیس نه کېږي. الحمدلله الله ما ته معافي کړې ده. خو های هغه به کومه ورځ وي چې زه په تا باندې د نبي علیه الصلاة والسلام دشمن ووژنم چې څنګه نبي علیه السلام زړه ته په تا باندې خفګان مېلاو شوی دی چې داسې د نبي علیه السلام زړه مبارک ته او روح مبارک ته مع الجسد همدغه شان خوشحالي مېلاو شي. نعره تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابه، شان اهل بیت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وروسته چې دا لښکر روان شو حضرت وحشي وی ما به هیچا پسې پیچا نه کوله زه به د هیچا پسې نه تلم. ما وی ما ته وښایئ ما ته مسیلمه وښایئ. چا ورته ویل مسیلمه دغه دی. حضرت وحشي لاړ او په دې سینه کې په هغه نیزه باندې ووهه او په هغه توره باندې دې نه سر ووهه په کومه توره او نیزه باندې چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید کړی او بیا یې وویل الحمدلله انشاءالله ما د نبی علیه الصلاة والسلام روح مع الجسد مبارک ته هغه خوشحالي ورکړه چې هغه خوشحالي به نبي علیه الصلاة والسلام ته یو ورځ مخکې حضرت فیروز دیلمي د اسود عنسي په مجاهدو ورکړې وه. ما ورته هغه خوشحالي په روح مبارک کې او د روح مبارک له او د جسد مبارک له په روضه اطهر کې په حجره عایشې کې رضی الله تعالی عنها کې هغه خوشحالي ول الحمدلله ما بعد الوفات ورکړه او ډېر خوشحاله شو. الحمدلله دا دویمه فتحه راله په مخ د ځمکه باندې په دغه دواړو رجلانو کې یو قسم پاتې نه شو. پاتې ایفا بن عبدالکلاعي رضی الله تعالی عنه دی دیم تابعي دی د مشکات شریف راوي دی دی په یمن کې پاتې کېږي. نبي علیه السلام د ده د حال نه خبر دی چې دی چې دی مسلمان دی خو هلته کې یوازې دی یا ورسره څه ملګري دي. خو الحمدلله ایفا بن عبدالکلاعي د مال او حال او د خپل ځان له د یو ډېر لوی حیثیت خاوند و. نبي علیه السلام ورته خط لیکلی دی او اطلاع ولا ورکړه چې د اسود عنسي خلاف زمونږ امداد وکړه. الحمدلله دا ایفا بن عبدالکلاعي یو ناشنا هستي او شخصیت دی آمدن بر سر مطلب. په دنیا چې هره پارټي راځي هر جماعت او هر تحریک راځي هغه خپل منشور بیانوي. الحمدلله خو د ختم نبوت نور منشور بیانولو ته حاجت او ضرورت نه راځي. د دې لپاره دا کافي ده چې د نبي علیه السلام په حیات طیبه کې هم د ختم نبوت دا تنظیم د جهاد د صحابه کرامو په شکل کې موجود و. الحمدلله لومړنی امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی د هغه په امارت کې دا جهاد شوی. نو معلومه شورونو دا خبره عیا ده دا ښکاره ده او اظهر من الشمس ورته زموږ طالبان علما وایي چې نور راوخېږي چې څنګه په هغې کې څه شک نه وي. داسې په دې خبره کې څه شک نشته چې ختم نبوت ویلې دیده شي چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه وروستو په ذات کې په صفاتو کې په کمالاتو کې د هغه نه وروستو هېڅ څوک نشته او نه د دې قابل څوک کېدی شي چې هغه د نبي علیه السلام نه وروستو په دغه منصب او په دغه ځای باندې فایز شي. دغه دروازه د نبوت الله رب العزت په محبوب رسول الله مبارک باندې بند کړه. دا به تر قیامته پورې بند وي او برکت به یې دا وي چې څوک د دې دروازې دنګ نه دي او دې څوک د دې عقیدې حامل دي هغه به انشاءالله د نبي علیه السلام د شفاعت مستحق ګرځي. او څوک چې د نبي علیه السلام نه وروستو د داسې قسمه یو انسان تعین وي چې هغه بروزي دی یا بل دی یا د نبي علیه السلام نه وروستو هغه د نبوت په یوه درجه باندې فایز دی دغه
سړی په اعلی درجه کې مرتد کافر او مشرک او زنديق دی ځکه چې څوک زنديق او کافر نه وي دغه سړی په خپل باندې کافر دی الله رب العزت دی هر مسلمان له موږ او تاسو له ټول ځوانانو له په مدارسو کې په مساجدو کې په معاهدو کې په خانقاهونو کې په سکولونو کې په کالجونو کې په یونیورسټو کې په ملک کې په بیرون ملک کې الله رب العزت ټول مسلمانانو له د ختم نبوت د کار توفیق ورکړي الله دې دا اجتماع دا مبارک وګرځوي دا اجتماع الله قبول د هدي دوره سره قبولیت ورته الله ورکړي د دې علماء الله تعالی تازه لري د دې سایه کوشش چې چا کړی الله دې او خوشاله کړي اخیری لمحات درځي په اخر وخت ما خام نه او داسې وخت چې مستبعدان وخت یو مختصر څه ټکی دعا وکړي چې الله تعالی مونږ او تاسو په دې مجلس کې په شریکېدو باندې د نبی علیه السلام شفاعت نصیب کړي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الذي اجتماعات قبولية وركي الله رب كريم دا ټول خلق چې راغلي دي سره زمونږ نه یا الله زمونږ دا شمولیت او دا حاضري قبول او منظور او ګرځوي مونږ سره هیڅ نشته نه څه کولی شو خو یا الله یا الله یا الله پخوا او د حضرت ابراهیم خلیل الله باندې چې کله نمرود اور بل کو او پاغي کې لګیا شو یو کربوړی او هغه اور ته کوکی ورکول محبوب رسول الله مبارک وای او فرمای چې دا کربوړی اوجنی د الله رب العزت د خلیل باندې بل شي اور ته کوکی ورکول د په کوکو باندې اور ډېرېدنه خو د خپل نیت ښکارا کو بلې غاړې ته تورانه کله هغه لګیا ده ساس کې وبراړي چې الله رب العزت د خلیل باندې کوم اور بل شوی دی هغه اوبه په هغې باندې واچوي چې مړ شي هغه اور د هغې په اوبو اچولو باندې نه مړېده خو الله رب العزت ته د هغې دا عمل دومره قبول شو چې په ټولو مرغو کې هغه زوروره مرغۍ ده او الله رب العزت د نیت په وجه باندې هغې ته دا مقام ورکړی دی الله مونږ خو څه نه شو کولی خو راغلي خپل نیت مو ظاهر کړی دی که د محبوب رسول الله مبارک د تاج د ختم نبوت په سر لښکر کې مجاهدین ولاړ وي موږ عاجزان خو به اګر چې سر کته کړی وي خو یا الله څوک چې د نبي علیه السلام په تاج ختم نبوت باندې ځانونه قربان کړي دي په هغه کتار کې موږ هم شامل کا او د محبوب رسول الله مبارک د شفاعت مستحق مو وګرځوه او دې ټولو خلکو له خیر ورکړي یا الله او چا چې څه کوشش امداد کړی دی هغه قبول او منظور کړي مشکلات د ټولو حل کړي بیمارانو له یا الله صحت کامله عاجله ورکړي الله تعالی ټول له لوی خیر ورکړي او دا ټول ملګري خوشاله کې ستا علم کې دي چې چا څه قسمه امداد کړی دی چې چا څه قسمه سعی او کوشش کړی دی چې د هغې کوم حاجت دی الله ته په دې مبارک وخت کې په دې مبارک محفل کې په مبارک نیت باندې دا ټول خلک راغلي دي رب کریمه د هغو هغه حاجات او ضروریات پوره کړي مولانا صاحب محترم د هغوی معاونین او په سټیج ناست علما طلبا په مجمع کې ناست ټولو خلکو له یا الله د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ ورکړي دغه مدرسه د ختم نبوت ډېر خوشحاله شوم په دې نوم باندې الحمدلله مدرسه هم ده الله رب العزت دې دغه مدرسې له مو ترقي ورکړي دلته زموږ دوستان او ملګري او د سبق ملګري دي الله د هغوی هم په علم کې په عمل کې مال او حال او اهل او عیال کې برکات واچوي الله دا ټول خلک خوشحاله کړي کاروبارونه روان کړي مشکلات حل کړي پریشانۍ ختمې کړي یا الله د ملک حالات برابر کړي او تحفظ د ختم نبوت وفرمایي او رب کریمه قانون د ختم نبوت نور مضبوط کړي او د ملک د سرحداتو او د بارډرو او د عقایدو د سرحداتو حفاظت وفرمایي اللهم سهل علينا وعلى اولادنا وعلى احبابنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام